وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزت مندو تیر جمعہ بعد من د ژبې حفاظت متعلق څه خبرې کړې وې. د جمعه باندې هم د ژبې متعلق یو څو خبرې عرض کوم. یو خدا اسلام د انسان ظاهر او باطن دواړه خسته کوي. اسلام د انسان ظاهر او باطن دواړه جوړي. دا جبا او د نظرو او بل سیز د ایمان چې موږ تاسو تخکاری نه د دې دریو واړو یو بل سره یو زبردست تعلق دی او دا دریو واړه کلک تړلې شي او دا حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد منورہ پاغی کے ماستا سمخ تا ذکر کو حدیث کے راضی لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه. د انسان ایمان اغن نسی دقیقی ترسو پوری چه د سړی زړه سیدلی او بیاوی ولا یستقیم قلبه او د انسان لا یستقیم نسی دقیقی زړه د انسان حتی تردے پوری یستقیم لسانو چه د انسان دا جب نیسی دشی تر سوچ د انسان جب ند سیدا تر آغا پورے زڑا نسمیگی او چه زڑا سب ندے د انسان ایمان نسیدگی او چه انسان ایمان سیدہ ندے د انسان تباہ و برباد دے. دیو جنا د جب حفاظت دا نہایت اہم او نہایت ضروری دے. دا جب زمانگا دی تمنگ د شریعت واغ واچو او چمنگا سوو اغا مخ کی نتلو چه زدا خبر کو دا ما د پارا نقصان دے دا او کنا زما د پارا فائدہ مند دا زچ سوال ما د پارا جنت تدلو ذریعہ دا او کنا ز سوال ما د پارا جہنم تدلو سبب دے. دازه چې د دې جبه نسو باسم سب وام نو دا اسی دی هوا کې نا الله وی ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. دی خلینا چې سو باسي زمان اگران ناس دی و انا علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. زمان نگران ملائک تیار ناس دی سچ تد دی خلین او باسی اغا پی کلم راکا کی.
نو یا استاد بار د نجات ذریعہ به جوړیږي، د کروڑونو کلونو زندگی به سمیږي، او یا استاد نقصان او د تاوان سبب به جوړیږي، او همیشه همیشه زندگی هغه به د تاوان او د نقصان جوړیږي. پس سره په دې جبه سره دیو جی حدیث کې راځي من صمت نجا، څوک چې خاموش پاتې شو، خاموشي اختیار کړه، په دې جبه سوي نه بس د نجات کوند، دا سړی کامیاب معنا دې سړی نجات کوند. ما چې کوم آیات کریمه لسته ده هغه آیات کریمه کې الله یو مم او تاسو د تقوا حکم کړی دی چې تقوا اختیار کړئ، او د تقوا اختیارولو نه بعد الله حکم کړی دی د خپل جبه د سنبالولو، چې دا خپل جبه د سنبال کا. یا ایها الذین آمنو، او د ایمان خاوندانو، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ. دې صورت کې ابتداء نبی علیہ السلام تا خطاب یا ایها النبی اتق الله، د الله نه ویریږه اے د الله نبی. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابه ته وی زتا ټولو کې د الله نه زیات یریدون کې، بیا ته الله وی د الله نه ویریږه، مطلب دا دے حبیبا تاکہ خو تقوا دن نپرتلا خو بدغه تقوا برقرار پاتشا. یا ایها النبی، اے دا اللہ نبی، اتق اللہ، سمانا و تقوا باندې ہمیشہ والے اوپا ہمیشہ دغه شانیا چې کما تقوا درکیدا پدې اوس صورت ختمي نو چې ختمي بیا وی یا ایها الذین آمنو، او زمان نبی امتیانو چې تاسو ایمان راوړل دي، اتقوا الله، تاسو د الله نه یره کوئ. وقولوا قولا سدیدا، وینا چې کوئ په دې جواب نو هغه بالکل سیده کوئ. سدیدا، سدید معنی نیغا، سدید معنی درستا. اے تقوا نه دا هغه کې خدا جب هم را لکنا دا الله نه یریږي، چې دا الله نه یریږو نو ټول وجود نه دی، دا ټول اندامونو ته حکم دی. یا ایها الذین آمنو، او ایمان والو، اتقوا الله، بیا ور پسې فورن وی وقولوا قولا سدیدا، دا خپل جبه باندې سنبال کړي. وقولوا قولا سدیدا، سچ وای رښتیا وایا، سچ وای نو انصاف سره وایا، سچ وای نو حق وایا، او سچ دې خلینا وباسي هغه رښتیا وایا. کله چې تا په دې جبه باندې حق او سچ رښتیا هغه وې دا جبه واستاد بارا د نجات ذریعہ بیا، او کپدې دې ګډوډیشن راوستو چې سد خوخی هغه په دې باندې راولې. بعض خلق نه دی، الله دې زمون په حال رحم وکي. جمعات کې لومبي سب پسې امام پسې ولاړی، تهجد هم نه پریدي، عمره له هم دي، زکات هم ورکي، خدا زبان نه دی دادا سے استعمالی، بالکل بے اختیار لگیا په دې باندې. او حدیث کې راځي یو لفظ د وجه غره انسان جهنم ته دومره حقته ورو ورزول شي. یو لفظ د دې جبه نه یو لفظ را بهر کو، خو هغه بل ته د zarar د پاره، بل ته د نقصان د پاره، داغه د وجه نه لاندې جهنم کې. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام توی جی منگ دا خبری کو اللہ مبنگ بدے باندې نیسی. نبی علیہ السلام و توی ساقلت کا امک یا معاذ، معاذ تا باندې خود مور اجاڑی. عرب محاورہ وی ډیر خلق بد دی جب د وجنا جہنم کے نسکور پراتی، د دې جب د وجه چې دا صحیح نه استعمالی، داغی د وجنا جہنم کے بنسکور پراتی. نمک او تاسو
چې څه خبرې کوو ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ملک تیار ناز دے هغه په قلم راکاږي نو چې مونږه سب دې جبا وو هغه انصاف سره حق او سچ په دې جبا باندې وو د خپل زبان او د خپل کلام من او تاسو حفاظت کو او دا جبا نه دا د ټولو نیکو اصل او بنیاد او جړه ده دیو جنا نور اندامونه الله پیدا کړی دي نو هغه دو دي کتو د پارستر کی دعا او ریدو د پارا وګونه دعا نیولو د پارا لاسونه دعا ګرځېدو د پارا خپې دعا خو جبه چې راغلی دا نو یو دا او بیا الله دا وخت د ټوکړې حفاظت څنګه کړی دی د پاسه نه پچونډې لګولې دي او بیا داغا خبرې 32 غاښونه دي مانه 32 تالی دي یو غاښ هغه کې دنه د جبر اگیره دا د دې لپاره الله کړی دي چې دې جبر نه دا په دې سره د خلق زړونه هغه خرابېږي کورونه هغه روانېږي رشته آپس کې ختمېږي دی وجه الله وی چې د دې حفاظت وي او د دې ضرر زکه زیات دی چې د دې په حرکت باندې موږ تاسو سم محسوس کوو نه د لاس حرکت د جبه حرکت انسان سم محسوس کوي د جبه په حرکت باندې انسان سم محسوس کوي نه د دې وجه نه د دې شر او تیر جمعه ما ویلو چې ټول اندامونو شرونه یو طرف تکا د جب شر بل طرف تکا د دې فرس هغه ته ډیر زیات دی دې شر د نور شرونو نه زیات دی ولې دانه د دې تعلق ډایرک زړه سره دی د دې جبې په دې باندې چې تاسو وایي هغه ډایرک دې ځای ته راځي ها زړه خرابېږي بس سره حدیث کې راځي الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله اے دې بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده تا غوښې ټوکړه سمای ټول بدن بسمي او که د غوښې هغه ټوکړه خرابای دا ټول بدن هغه خراب استعماليږي او بیا یاد ساتي د غوښې هغه ټوکړه هغه ګره زړه دې زړه خرابېږي بس سره د ټول نمخ کې زړه خرابېږي د انسان پس سره دا جب نه دا لاندې زهر پاس کوي چاته باچا تا دیو جی حدیث پاک کې راځي ابو سعید خدری سے روایت ته چې سحر شنو دا ټول اندامونه نه دي د وجود دی جب لراشي او توي الله رضا د پاره سم استعمالي غزمون بارکه زکه کته سم استعمال شي موږ بسم یو او کته کاګای نو موږ در پسې ټول کاګیو دی جب اندامونه راځي سار چې ګوره سما یا سما یو خدا چې زړه خرابېږي بس سره دروغ سره او دروغ په چرته ویل کېږي په جبا دروغ وای دروغ سره د انسان زړه توريږي تور شي دنده او دویم غیبت سره د انسان زړه هغه بیماریږي غیبت نکو په دې جبا هغه سره د انسان زړه هغه بیماریږي او کنزل سره بدرد سره د انسان دا زړه توريږي او هغه په دې ځای باندې زړه ور سره د انسان سختيږي او بل خبره چغلای سره خاندانونه تباہ کیږي هغه هم دې ځای سره تعلق دی جبه سره خاندانونه ور سره تباشي لان تان یو بل خبره بل بل خبره دې سره
پزړه کې د نفرت اور پیدا کیږي او منډه دا جبا د جبا زړه ته چې زهر ملاويږي د جبه نه ملاويږي دی وجنه دا صحیح استعمالول پکار دي کله که جبه صحیح استعمال شو بس نور وجود صحیح دی او ډیر خلق بغور د دې جبه د وجه راګيري حیرت کې بډېر د دې د وجه راګيري او څوک چې خبرې کمې کوي یاد ساتي ته په دنیا کې پریشانای نه ځکه موږ په دنیا کې راګيري هم د جبه د وجه یو بس لګیایو سوو نو کچا بسې مو سوو هغه هم د جبه د وجه نه راګيري نو حدیث پاک کې راځي د انسان ایمان تر هغه پورې هغه سميږي نه تر سو پورې چې د انسان زړه سمني او زړه تر هغه پورې سميږي نه تر سو پورې چې د انسان جبه سمني او چې جبه د سمانه دا صحیح نه استعماليږي ټول کارونه به خرابي دیو چې الله وی وقول قولا سديدا مؤمنانو چې خبره کوي نو خبره احتیاط کوي د جبه حفاظت کوي د جبه الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي امام غزالی رحمه الله هغه فرمای وای هغه قصد د جبه د شرنا بالکل نجات نشي مونته سو پورې چې د خپل خلیتا د جبه د شریعت واګه نه دی چول د بعد دې جبه په شر کې نخته شر د جبه درو غیبت کنا قانزلی بکواس لګیا ټول رز دا خبره دې جبه شر نه دی الله مون او تاسو محفوظ او کله چې تاسو الله وی تقوا هم درکې د جبه حفاظت موم دی نو یصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبکم زبستاسو اعمال درست کوم او زبستاسو گناہونه معاف کوم او بیا داوي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما چاچه د الله ومنل د الله تابعداري وکړه د رسول خبره ومنله الله وی بس دا انسان کامیاب دی په کامیابی لوی سره او دغه ته کامیابی ویل کی نور دنیا سيزونه دي من او تاسو سره ټول له وخت د پاره دي ارزي دي چا جیداد دي د چا به مالی د چا به یو سیز د چا به بل سیز دا ټول ارزي دي چې سترګې پټي شي مسله ختم ها پټي کې یو طرف ته کستا په زرګونو کنال ازمکای صرف یو اړخ ته پکې رسی ها سورا چې ستا قد دي شپه پټه قبر بدله بس کوي او کمه نو سالور پټه بدله وکي دا دې پټ کې یو طرف ته ځای دی وجود به خاورو کې خاوري شي سب بستا په کار راځي دنیا سيزونه سوال نه پیدا بس صرف انسان نیک عمل د انسان د لارې مل دی کنيک عمل مکړي او نجات ته او کنين او راګیر وي پر ښا ایمان هغه سره سدي د زړه پاکواله او دغه خبره د زړه پاکواله جبا او چې جبا پاکا نو بیا کور آباد او چې جبا ناپاکا نو کور برباد چې جبا پاکای نو کور به آبادی چې جبا ناپاکای نو کور به برباد وي چې جبا پاکای نو عزت زیاد او چې جبا ناپاکای نو بیا نفرت زیاد ها چې جبا ناپاکای بیا ته نفرت زیاد او جبا چې پاکای نو قبر روحانا او چې جبا ناپاکای نو قبر تیارو الله دې ما او تاسو لد جبه د حفاظت توفیق نصیب سمره ورونو د دې خیال اوساته ها هر څه په دې مو وایي چې بس سر ازینو لګیایو هر څه په دې مراوي
ګوره چې زه سوام مشران وای اول کنه طلا نو بیا وای چې سوای نو اول سوچ کوا چې دا زه سوام نو دا سوا بیا وای هغه نه بعد او کنه به سوچ لګیای یا ساتا علاقت د پاره د بس دا کافی دی بیا بس دا کافی. حضرت عمر سے ملګرو سره ناس کو نو توي رضی الله عنه او ملګرو وېسو کو نه دی چې تاسو کې د خپل جبه کنټرول زده کی د خپل جبه کنټرول نو د ټولو ګناهونو نیمایي د ځان نه ختمه نو نیمایي بس هغه د ختمه او بیا به وی که بچا د جبه غالب شو دغه سړی ایمان دا به کمزور ہے جبه به غالبی بس لګیا الله دې ما او تاسو ټول لا د جبه د حفاظت توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى